الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. د اسلام سره تعلق لرونکو مسلمانانو وروړو اور کورونو کے آواز اوریدونکو با حیا و با پردہ مسلمانانو خویندو میندو دا اللہ رب العزت پدی مسلمانانو باندې ډېر احسانات دی اور دا اغا احساناتنا یو لوی اور عظیم احسان چې دا اللہ دے نو اغا دا احسان دے چې اللہ رب العزت دے قوم تا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غندے عظیم پیغمبر را لے گلے دے دیو جنا پکار دادا چھ دا اللہ دا پیغمبر سر مینا اور دا اللہ دا پیغمبر سر محبت دا دا ہر مسلمان پزڑکی زکا یو صحابی دے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اغوائی چھ زما حساب اور کتاب بد رب العالمین دربار کے ډیر آسان وی صحابو تے تپوسو کہ اے تمیم داری سنگتا دا خبر کہ چستا حساب و کتاب با دا قیامت پا ورځ باندې ډیر آسانی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئی چا آغا دا سے دا چی زما خود دو حالو یو حالت زما دا کفرو اور بل حالت زما دا اسلامو کم چی زما حالت دا کفرو پاغی خوز اللہ تا جاڑم توبہ میں استدا اسلام میں قبول کرے خوئی کم چی زما حالت دا اسلام دے نوی دا آغی لنڈ حساب کتاب دا دے چی دا جن دا سے یو لمحہ تیرا شوی ندا چی آغا لمحہ کی ماتا اللہ و دا اللہ رسول یاد نہیں خوئی دا زما دا ٹول جن دا حساب کتاب دے چی اینی ٹیم ماتا اللہ اور دا اللہ رسول زڑکی حاضر وی او ماتا یاد وی نو عرض میں دا کو چی دا مسلمان مینا اور محبت با دا اللہ رب العزت سر ڈیر آلاوی زڑکی با دی مینا وی محبت وی دیوی دا اللہ سر اور دا اللہ دا رسول سر اوی کم زڑکی چی دا اللہ و دا اللہ دا محبت مینا ندن نکے آگے کی با دا دنیا مینا و دا غیر مینا خام خادن نکی گی کم پٹی کی چی زمیدار فصل نہ کری آگے کی کبل و انسٹ و ڈیلا پخپل سمیور کے گندہ و آخر آگیجی گنر آگیجی خلق وی دا دل زمیدار دے پٹی کتے بچکا چلوے شوے دے جوارو باندی تیوی واخو چت شوی دی عرض دادے کم زڑکی چی اللہ لزیور نکی کم زڑکی چی رسول اللہ تزیور نکی نو شیطان و پدغ زڑکی ضرور محنت کی خواہشات و لبزے گوری دیو جنا سنچ اخیار زمیدار
خپل پټی د ګنده وخونه بچ ساتي داسې خپل زړه د غیر الله د محبت نه بچ وساته او د الله او د رب العالمین مینه ورکې پیدا کړي وروڼو دا د رب العالمین سره مینه او دا د رسول الله مبارک سره مینه دا به زمونږ د نجات او زمونږ د خلاصي ذریعه ګرځي دې وجې نه الله رب العالمین هم فرمایي چې الله سره مینه ساتي نو د رسول الله تابعدار شه قرآن کې فرمایي ان کنتم تحبون الله اے دنیا والو کو تاسو د الله سره د مینې دعوه کوئ اور د الله د مینې تمه لرئ الله سره د مینې دعویدار یې ان کنتم تحبون الله کد الله د مینې دعوه کوئ نو کائنات والو دا خبره واورئ چې فاتبعوني د الله د حبیب اتباع کوئ نو دا داسې ده لکه الله سره مینه د الله د پیغمبر اتباع وکړه خپل غم او خپل خادي اور خپل ژوند دا د الله د پیغمبر د طریقو سره برابر کړه کله چې د غم او خادي او د کور ژوند د الله او د الله د طریقو سره برابر کړو الله به هر مشکل کې مل شي هر پریشانی به رب العالمین حل کی اور د چا په زړه کې د چا په غم او خاده کې چې د الله او د رسول الله مینه نوي ورونو د هغه سړي ژوند ډېر ګران وي سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ یو صحابی دی غلام دی آزاد نه دی تکتور دی سپین نه دی حبشی دی عربی نه دی غریب دے مالدار نہ دے کم صحت دے و پالوان نہ دے لیکن اغا بلال پزمک باندے دے او دا اغا دا خپوک کشارے محمد مصطفیٰ علیہ السلام پا جنت کی اوری وجہ صدا رونو وجہ دا اللہ سر محبت دا اللہ دا پیغمبر سر محبت اور محبت صرف دا سے نہ دا چې جی زړه کې مې الله سره مینه ده خو کوم به هغه څه چې زړه مې وغواړي دا خو غلطه طریقه ده څوک چې د چا سره محبت کوي نو دنیا کې قانون دا دی چې د هغه په شانته لباس اچوي د چا چې کومه پارټي وي انتخابي نشان هغه جنډې په کورونو لګولي وي که نه وي زما د سره مینه ده څوک وایي په باچا خان مړ یم زاړه پښتانه مو اورېدلي دي که نه وایي په باچا خان مړ یم اور څوک وایي په پلانکي مړ یم څوک وایي په پلانکي مړ یم نو د مسلمان به نښه دا وي دی به وایي په الله مین اور په رسول الله مین د غم او خادي کې به دې خبرې طرف ته راز وي چې د الله د پیغمبر تابعدار به وي او د الله د پیغمبر چې چا سره مینه وي بس د ده به هم هلته کې مینه وي د محبت خدا انداز دی چې چا سره د مینې هغه سره د متعلق څیزونو ډیرو سره به د مینې د مجنون دا مینه د تاریخ کتابونو ذکر کړی ده وایي مجنون په لار باندې روانو نو یو سپی راټینګ کو په دې خوله او په دې مخ باندې ښکل کو خلکو ورته وی چې مجنون صاحب دا خو سپی دی دا دی ولې په مخ باندې ښکل کو دا خو نجس دی مجنون ورته وایي سپي خو ډېر دی خو دا د لیلا د کوڅو سپی دی په دې سترګو به د لیلا لیدلی وي بس د مجنون زړه ته د لیلا مینه کوزه شوې وه چې سپي هم لیده نو لیلا ورته یادېده نو بهرحال د چا چې چا سره مینه وي بس بیا هم عکس روان وي دې وجې نه زړه کې د الله او د رسول مینه پیدا کا اټومیټک به بیا تا کې د رسول الله د طریقو محبت پیدا کیږي اور کله چې
ته دعوت رسول الله د مینې کې خو طریقه کې د ټول کردار بدل دی، غم دی بدل دی، خادي دی بدل ده، نو پوه شه چې ته په دې دعوه کې دروغجن، ورنه ضرور به ته د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار وې. نو ما عرض دا کو چې مسلمان دا د یو خوبی ده اور دا د مسلمان یو صفت دی چې د به الله سره او د الله پیغمبر سره ډېره مینه وي، او الله دې مونږ تاسو کې د مینه او محبت پیدا کړي، او یقین ولرا چې دا مینه او دا محبت د چا پیدا شي د الله او د الله د رسول سره، دا ډېر عظیم مینه ده او عظیم محبت دی. یو صحابي دی هغه کافرانو گیر کړی دی، د پانسې ټیم یې دی، د وجلو ټیم یې دی، شهید کوي یې، هغه ته وایي په دې یو ټکي دې پرېږدو چې ته دا ووایه د دې خلکو مخ کې چې کاش چې زما په ځای په دې تکلیف باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. هغه ډېر په غضب او ډېر د غصې په انداز کې کافرو ته وکتل چې ای ظالمانو دا څه خبرې کوئ، رسول الله په دې پانسې ودرېدل او زما برداشت په رب مې دې قسم وي، وایي د رسول الله مبارک په خپه کې که ازغې لاړ شي هغه ازغې موږ نشو برداشت کولی. او بیا ورته وایي ای کافرو ګواه اوسئ د الله پیغمبر موږ ته په سخته ګرمۍ کې د یخو اوبو نه زیات خوږ دی. تاسو د اړ روجې به نیولې وي چې ګیلاس کېږدې په خوله باندې او لومبې ګیلاس خو عجبه کې روک شي، مری ته ډولاړ نه شي، اوبه څومره خوږې وي په ګرمۍ کې. هغه ورته وایي ای بېوقوفو کافرو د الله پیغمبر مونږ ته په سخته ګرمۍ کې د یخو اوبو نه زیات خوږ دی، د هغه نوم په مونږ باندې خوږ لګي، پاتې شو زمونږ برداشت چې د الله پیغمبر دی په دې ځای ودرېږي. وایي سل ځله زه مړ شم، سل ځله د زنګدن دا سخته برداشت کوم، خو د الله د حبیب په خپه کې ازغې تلل نه برداشت کوم. دا و مینه د الله سره، دا و مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نن مسلمان دنیا زړه ته وردن نه کړې ده، صرف اور صرف د دنیا محبت نن د مسلمان نه یو دوغتا کړي. څومره چې مسلمان ذلیل شو، څومره چې مسلمان رسوا شو او دا خپل ګټلې نوم بیلی، د دې شاته د دنیا د محبت لوی لاس دی. پکار دا ده چې مونږ مینه د الله او مینه د الله د حبیب زړه ته وردن نه کړو. د دنیا به څه محبتي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو دومره لویه مینه ده چې مشهوره خبره ده، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغې او بوډا پلار یې د لاس ته رانیولې، د ډېر سفر یې وکړو، د الله حبیب لی راوسته. ورته وایي ای د الله حبیبه دا مې پلار دی، بوډا دی، آخري حالات دي، کلمه ورته ووایه چې مسلمان شي. رسول الله مبارک چې پلار ته وکتل نو دا حالات ډېر د ضعف. نو ابوبکر صدیق صاحب ته د الله حبیب وایي ای ابوبکر دا دې ولې په دې سپینه ګیره دومره راوکړه او دومره په تکلیف دې راوستو؟ زبر خبر کړی وې مونږ به ورته کور نه تللی وې، مونږ به دعوت د اسلام ورکړی وې. د الله حبیب کې ډېره لویه مینه وه. ابوبکر صدیق صاحب وایي د الله حبیبه د بدر او د احد د عزاګانو وخت هسې هم د ده نه تېر دی چې د الله د دین دپاره دې دا لږ سفر هم برداشت نه کړي، نو سبا به د رب العالمین دربار کې څه وایي؟ د الله حبیب ورته کلمه ووایي، د الله حبیب ولاړ دی، ابو بکر صدیق صاحب ولاړ دی، د ابو بکر صدیق والد صاحب چې کلمه ووی مسلمان شو، غسل وکړو، نو د خوشحاله مقام د صحابه خوشحاله دي. د الله حبیب ورته ګوري، ابو بکر صدیق صاحب په ډرکار په جړا شو، ډېر وجړل. ابو بکر صدیق ورته وایي ای ابو بکر څومره د خوشحاله موقع ده، څومره د خوند موقع ده، ته ولې خفه یې ولې جاړې؟ ابو بکر صدیق صاحب وایي ای رسول الله
ما خو خپل بوډا پلار د اسلام په حالت کې ولیدو ډیر به خوشاله شوی وي د دې نه زیات په هغه موقع چې موږ داسې ولاړ وو او ابو طالب د الله د توحید دا کلمه ویلې وي د الله د دشمنۍ نه مخ اړولې وي د لات منات غزا او حبل بندگی پرېښې وي د یو رب د توحید چغې ویلې وي نو وایي د دې موقع نه د پلار د ایمان نه به زه زیات خوشحاله په هغه وخت وم چې ابو طالب ایمان راوړو د الله حبیب ورته کتل او خندېدو وایي ځکه چې نن زما پلار مسلمان شوی دی زما د خوشحالۍ څه حد نشته نو په کومه ورځ چې ستا خوږ ترو ابو طالب مسلمان کېدو وایي ستا د خوشحالۍ به م انتها نه وه وایي دې وجې نه مې اوښه وجړل چې ای د الله حبیبه د دومره لویه خوشحالۍ نه ته ولې محروم نو صحابه کرام دا هغه خلقو چې هغوی به د الله د حبیب په خوشحالۍ خوشحالېدل خپلې خوشحالۍ ته یې نه کتل ځکه خو ابوبکر صدیق صاحب ووی چې ای د الله حبیبه په پلار په ایمان مې زړه خوشحال دی خو چې ابو طالب ایمان راوړلی وي ستا زړه به خوشحال شوی وي نو چې ستا زړه خوشحال شوی وي زما زړه به م خوشحال شوی وي د الله حبیبه نو عرض مې دا کو چې د صحابو مینه و د الله د حبیب سره د صحابو محبت و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره او داسې محبت چې حد پې نشته جنگ بدر موقع ده قیدیان راټینګېدل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په لاس باندې ابن عباس صاحب ورغی راټینګې کو لاس نیولې د الله حبیب له راوستو او په لاره باندې ورته وی اے ابن عباس گرفتارو کې رالی ایمان به راوړې ورنه سر به دې والوزي اور بیا چې کله ابن عباس صاحب ایمان راوړو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی پا اللہ قسم زبد حتاب د خپل پلار پا ایمان دومره نو ما خوشحاله شوی څومره چې نن د عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا ایمان خوشحاله شو وی وجه داره چې پیغمبر علیہ السلام د خپل ترونو او د تر زامنو په ایمان راوړو ډېر خوشاله دو نو وی چې نن د عباس په ایمان باندې پیغمبر علیہ السلام خوشاله دی نو وی زم خوشاله دا د صحابو مینه وا د پیغمبر علیہ السلام سره ایمان ابن عباس صاحب راوړو حضرت عباس راوړو اور خوشاله رسول الله مبارک دے عمر فاروق کوئی زما د خوشاله انتها نشتا ولی جی د پیغمبر علیہ السلام په خوشاله غي خوشاله دل دیو جن خورته الله دنیا کې د جنت زیری کول نن مسلمان په د غټ غم راغی په د غټه خادي راله د روزانه معاملات دي په د خپل غم او په د خاده او معاملاتو کې د الله د پیغمبر طریقه خپل نه کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې په روان نشو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع نه کړه په کار دار چې په دې درد خو مسلمانانو درديږي اور په دې غم باندې مسلمانان غمجن شي چې ولې زما زړه کې د الله د پیغمبر مینه نشته ولې زما زړه کې د الله د پیغمبر سره تعلق نشته ولې زه د خپل رب تابعدار نه یم غوا چې د خپل مالک تابعدار نه وي مالک خپي که نه خپه کم اولاد چې د پلار تابعدار نه پلار خپي که نه خپه کم ښځه چې د خاوند تابعدار نه د خاوند زړه چوي که نه چوي نو کوم مخلوق چې د خپل رب وفادار نه الله به په دې خپي که نه وي خپه پکار دار چې رب العالمین سره وفاداری شروع قسم بالله په اسلام چې خلکو کم غیرتونه کړی دي حد حیران بشي اسلام خود قربانونو مو اسلام د محبت نمو او په هر دور کې وو فرعون د ربوبیت دعوا وکړه دنیا کې ډېر جابره خلک تیر شوی دي لیدلې به موي اوریدلی بموي خود فرعون نوم پکې زکوتی دی چرته قارون چرته یو جابر سړي د ربوبیت دعوا نه دا کړي فرعون لعین ځان ته رب وي دا یې لوی جرم وکړو نو د فرعون یو وینځه و بیبي ماشیطه نوم به م اورېدلي
فرعون ورته وی تا په موسی علیہ السلام ایمان راوړلې دی، هغه ورته آو ما په موسی علیہ السلام او په رب د موسی علیہ السلام ایمان راوړلې دی. د دې بیبي ماشتي دوه بچیو، یوې خو سینې سره نیولې و ماشومو او بل به د دې نه مخکې وروستو ګرځېدو. فرعون ورته وی ستا د سزا او ستا ته د تکلیف در رسولو فیصله ما کړې ده. ای بیبي ماشتي د اسلام نه منکر شه، زما ربوبیت تسلیم کا، د موسی د رب ربوبیت کا تسلیمې الوزې. هغه ورته وی ای فرعونه د کوم رب ایمان چې ما راوړلی دی ما ته په اطمینان دی، زه پې مطمئن یم، باقي ژوند به صرف د هغه رب په خوښه باندې تېروم، ستا ربوبیت منلو ته زه نه یم تیاره. فرعون ظالمو اور بھی بلکہ کڑے روڑے تیل ورکی واچوے اور بلی دیشو اور آگا غوڑی پسر کی دو باندی شو غلے شو روکڑے. فرعون ورتا صدق وقی یو ٹوکڑا ویشتا آغیر اوچے تکڑا ہوئی خود کولا و توی اے بی بی ماشتی دا نمبر دے اول دے یوی بچے دے بیا دا بلی دے و بیا ورپسی ستا دے. اگے چھ دیار ستو قتل اگے وی چھ دا ہر سا قربان نکم رب گھٹلے نشم، نن قربانی کوم او دا کائنات راتون کے سڑو خزتا تاریخ پر ایک دم چھ رب سر وفاداری ستوئی. فرعون اگا ماشوم را ٹنگ کھڑا او چھ دا مور نے راخ کلا اگے یو چگو والا او دوله په مری زور کو په خپل لاس کړي ته ورويشتا. تاسو چې ته مې لیدلې چې غوړو ته ولي کته نه پاسي پاس ته رولي او بیا یې سورګي. بیبي ماشتي هغه منظر لیدلې ده چې هغه غوړو هغه ماشوم راويشتا او دغه سه غولې وخلې خودک کټیم کې مور ته आवाज وکړو اے مور د جنت دروازې ته تو کولاو دي همت به نه لې دک کردار ټینګ شو. بل ماشومه تراخ کلا اغه د غړو منست ورويشتا اغه بالکل په غړو کې یشيږي دا هر سبت ګوري د اولاد سره د مور محبت دا سناشنا محبت وی دا غم داغه پزله باندې تیر شو زړه نه ټکار وته لیکن ځان ټینګو. فرعون وی د لاس خپونه ونی وی د لاس خپونه بیبي ماشتونی ولا د هغه غړو منست ورويشتا او پاغي کې هغه سرشوا خود وشتلو ټیم کې ورته ویلو چې اے فرعون یو ارمان مې د غوورا وتوي فرعون وایا وای زما او زما د بچو اډو کې به په یو ځای باندې کړي وتوي د ارمان دی پورا کوم چې کله هغه غوړو و چکړه اډو کې تی جدا کړو آی په یو ځای باندې کې خودل کائنات ولیدل چې په اسلام او په ایمان باندې دومره لوی دردونه تیر شوي دي. بیبي ماشتو داغي اولاد هغه په غړو کې سور شو لیکن ایمان یې پرې نه خودو د رب العالمین هغه مینې د امت او د قوم ته وښودله او ورته وویل چې جنت ګټل دومره آسان نه دي. دا د بیبي ماشتي په وینو کې لړلې دی، دا د هغې په غوښو په هډوکو کې پروت جنت دی. دا صرف د سبحان الله او د عوابینو د نفلونو شی نه دی. بیا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله روان دی معراج په شپه باندې نو سفر کئی لا جنت تا ندی خاطرے چی دی جنت البقی نا تیر و تو نو جبریل توی اے جبریلا جنت خلا دیر لرستو دے سو خوشبوئی پا ما باندے دے جنت لگی اور توی اے دا اللہ حبیبا جنت لا رستو دے دا خوشبوئی دا جنت ندا. 2000 کال مخ کے 2.5 کال مخ کے یو زنانوا د فرعون غلامه وینځوا اغي ایمان نوړل او فرعون سور کړي ته وشته وا اغي نصیحت او وصیت کړو چې زما اډو کې به زما د بچو د اډو کو سره دفن کې وای دا غزل چې دل د بیبي ماشتي اډو کې دفن شوی دی وای کله چې دا ځای کې هغه دفن شوی دی نو 2.5 کال وشو دې زنه داسې خوشبوئی زی لکه د جنت خوشبوئی کردار و گفتار سرا اللہ رب العالمین د خلق و تاریخ ژوندی کړل. مینه خو اطاعت الله او اطاعت الرسول له خو موږ نو شرمو مینه خو چا کړی دا محبت خو چا کړی دی. نن خو دین ټول رسم شو
مسلمان د دنیا نه مکمل بت جوړ کړی دی د دنیا عبادت شروع دی او آخرت نن د مسلمان نه هیر دی د سیاسی رنگ تنن سبا وګورئ کم ځای چې ګورئ کونسلر صاحب ولاړ دی کم ځای چې ګورئ کونسلر دی دا ولې دا د دنیا شی دی بس هر سړی وایي چې زه کونسلر شم آیا وایي چې سړی ښه واسکټ نشي اچولی چې واسکټ واچوي ځان به داسې کونسلر ښکاري خو چې ګورې نو کونسلر دی خو چې قدم اخلي نو کونسلر ولې د خپې د لاندې راځي دا کمله به شروع ده دا ولې وروره دا د دنیا شی دی دنیا ته هر سړی منډه وخي د خلکو غمونه او خاده خراب کړو څوک چې چا سره ښېګړه کوي نو په دې نیت کوي چې اوټونو ته ودرېدم اوټ به راکوي جنازې له چیزي نه وي یاره اوټ به راکوي جنازې له ځان رسوه د سیاسي سړي ټول دین دغسې نشته دین صرف د دنیا رسم و رواج دی د سیاسی سړی صرف او غم او خادي ټول په دې نیت کې چې سبا به ما موقع راځي که غریب سره منډه تړله وایي ثواب نیت نه وي دې سیاست د خلکو نیتونه خراب کړو بدکه یو شي اور بیا د ټولو نه بدترین کار د چا دی زه دنیا پرست خلک خو اوټ دنیا له غواړي ټولو نه لوی لعنت په هغه مولا دی چې هغه وایي اوټ راکه زه به اسلام راولم سب سے بڑی لعنت ایسے مولوی پر جو ووٹ کا مطالبہ اس نیت پر کرے کہ میں اسلام لاؤں گا یہ کفر کی بات ہے چاچے ووٹ پا دی نیت ورکو چی پا دی ووٹ بمالا اسلام رازی دا نور بارک خودشم ویلے خودنن لوئی بدتر خنزیر بل نشتا چی ووٹ باندے دے اسلام راولی ووٹ د دنیا شی او بس په دنیا کې استعمال کا یہ خو نوم ماخلا روک ووٹ کا روک نوم کا کئی د دنیا د پاره استعمال کا لیکن په ووٹ باندې اسلام را وستل یا په ووٹ باندې د اسلام د پاره کار کول دا لیټرین کې تلاوت کول دي سوال نه پیدا کیږي په ووٹ چې اسلام راتله خو ډېر لوی کار بو بیا خو په ټوله دنیا کې اسلامو دا ډیر د بيدینه خبره ده مونږ چې وکتل دی شي د علماو جامع او شرمولې عالم دې د قرآن او د سنت برابر شکل جوړ کړی دی او هغه نن کوسه په کوسه ګرځي هغه ووټ غواړي چې ووټ راکې وي اسلام براولم قسم بالله چې دا اسلام پسې ډرامې دي دا اسلام پسې خندا ده دا د اسلام بې عزتي ده مونږ خو نه دي لیدلی کم تاریخ کې وښیه مفتی محمود صاحب نواله تر اوسه پورې د ووټ والا مولانو د اسلام څخه خدمت کړی دی اب صرف د مریم نواز وغیرہ توافونه کوي دین علاوه هیڅ هم نشي کولی دا یاد وساتئ قوم ځان هوښیار کې په رنګ رنګ طریقه مولان مو وایي اول د عقیدې خرابې کړې وي مړي اوري او مړي ویني تاسو لاړې د هر قبر کاڼې مو په ځان وو بیا د اعمال خراب کو بدعت در په سره وباسل هر سړی د پلار د مور قبر پوخ کړي دي هر سړی په مړی سلی وختي او خسکات کړي دي اوس راغه نظریات د خرابای چې یره اسلام را ولم کو ووټ دی راکو او هغه یو وی دا ووټ عبادت دی وی خص سپیشل او 10 بوته وکي نبی بیا به ووټ دی کتاب لرو بغه وی تو استا خدای لعنت شو بتا باندې شا چې تا اسلام د ووټ مقتضا وګرځو کچره په ووټونو اسلام راته پیغمبر علی السلام به دومره اهم امر باندې ضرور فرمایلیو چې اخره زمانہ کې به ووټ صرف مولانا فضل الرحمن لور کوي ویلی شو کني شو ویلی د دنیا سیس دې بس په دنیا استعمال کا دا کم غم دې چې سړی و جوړوي دین سره کوم ډرامه چې د مولا او د قوم ونه کړه کوم به دینی د چې دا غینن مولا سپورټ نه کوي دنیادار خلق په دنیا ځان له سیاست کوي خو نن دیندار خلق په دین د دنیا ډېر لوی سیاست وکړو زه د نیشنل او د پیپل او د یو د بل نه ګیله نه کوم اخو صفا د دنیا نوملی سړک پخې بجلی سم ير سچ کوي داغه خبره زه تعجب په هغه مولا باندې کوم چې هغه نوم د اسلام اخلي او بیا صرف او صرف په غټو غټو ټولو کې خوراکونه او غټو غټو بنگلو کې ژوند تیرول او عوام په دې تمکړي دي چې تا ته اسلام راولم سوچ پکار دے بہرحال
نو عرض میں دا کو او دویم دا خبر یاد ساته چې د سیاست د وجه دا جګړې مه کوئ بس د چا یو پاټې سره مینه ده هغه په هغه مینه مست دی خو خپلې وروروالی او دوستۍ کلیوالی په دې څیزونو مه بیلی په دې باندې د مړي مه کوئ د اوټونو په سر او د جنډو په سر د یو بل ګریوان ته لاس مه اچوئ د جنډو په سر او د پاټو په سر باندې د یو بل وینې مه تویوئ د یو بل سره اختلافات مه کوئ بس دا خو دنیوي سیاسي شی دی دې کې د جګړو د فساداتو څه ضرورت دی چې ستا یو جنډه ده او زما بله جنډه ده او بس دشمنۍ شروع دي هغه باره خلک هغه ناظمان هغه یو څه بل څه هغې خو ښکلې خپل غم او ښادۍ MNA صاحب دی او کته عوامو یو بل دل کړی دی جی د زما پوسټر وشلو جی د زما جنډه وشلوله یاره جی د زما مشر ته بدو کتل یاره جی د زما د پوسټر د پاسه بل پوسټر ولګو یاره جی د زما په انتخابي نشان باندې رد وکړو هلکه دا د جګړو څیزونه نه دي دا د مړو کولو څیزونه نه دي الله ته وګورئ د اوټونو په سر باندې د سیاست په سر خپلې وروروالی مه خرابوئ خپلې دوستانې مه خرابوئ خپل کلیوالی او عزیزوالی مه خرابوئ دغه د سور شی دی د دنیا په دې باندې خپل وروروالی مه خرابوئ نو دا اهمې خبرې دي چې پکار دا دی چې عوام دې ته توجه وکړي چې دا څه حال شروع دی چې عوام په دې څیزونو باندې د یو بل ګریوانونو ته لاس اچوي نو عرض مې دا کو چې اسلام دا د اوټ په ذریعه نه راغلی دی او نه به راشي اور کم مولا هغه چې د اوټ تک आवाज کوي هغه کې خپل اسلام نشته دا هغه د کور حال دا هغه د ژوند حال دا وګوره هغه کې اسلام نشته پکار دا د اسلام د پاره پوره جدوجہد دی د عوامو چې عوام په دې پوه شي چې زمون نظام ټیکیږي یا به په قرآن او سنت ټیکیږي تر کومې چې قرآن او حدیث دا د ملک قانون نه دی ګرځېدلی دې حکمرانانو تم زمونږ د افیل دی چې هر حکمران راځي راشه لیکن قانون د الله د قرآن او د پیغمبر د احادیث صلی الله علیه وسلم نافذ کې نو بیا خو دې کې سباق نشته لیکن کم حال چې نن مسلمان شروع کړی دی ډېر بدتر دی رونو قرآن او حدیث او دی دین سره ځان بلد کې خپل ژوند د الله د احکاماتو سره برابر کې خپل رهن سهن خپل معاملات خپل معاشرت هغه د الله د کتاب او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د احادیث سره بالکل برابر کې کم سړی چې مینه او محبت قرآن او حدیث سره لري او دین سره مینه او محبت لري الله رب العالمین داغه هر مشکل آسانی تاسو خو لږ سوچ وکړئ نن د دنیا پسې مسلمان څنګه لګېدلی دی چې لږ ځوان شي او تکړه شي د دنیا منډه شروع شي تکه سپینه ګیره ده بیا هم د دنیا منډه دکه د دنیا مینه کې مرګ راشي خلک سنبال کی داغه په جیداد داغه په بینک بیلنس او په دکان بچی شروع شي بیا اکه سړی بوډا کیږي بیا داغه بچی داغه په جیداد وغیرہ جګړه کوي او آخرت ته روان یو آخر چې دا ټول ژوند د دنیا په منډو تیر شو آخرت د پاره څه تیاری پکار دی که نه دی پکار چې ته د دې ځای نه دوبۍ ته ځې نو ځان سره پاسپورټ شناختی کارډ موبایل پیسې هر شی وړې ولې هلته د دې څیزونو ضرورت دی نو کم لوی سفر ته چې روانې آخرت دی هلته ځان سره سودا وړل پکار دی که نه دی وړل پکار هغه آخرت د پاره څه تیاری پکار دی که نه دی پکار رونو پکار دا ده چې متوجه شو پکار دار چې قرآن او حدیث خپل کو پکار دار چې الله رب العالمین دی دین ته ور متوجی شو کنی الله گوا دی چې تبا کیږو پوخا به دې نشتل پاټی والا یو چغوي وی یو کیږو کنی روکیږو یاد مو دی وی راځي یو کیږو کنی روکیږو زم وام اے مسلمانانو نن متحد شه تو قرآن و دا حدیث خدمتو کے دا اللہ رب العالمین دین تا متوجہ شے غیر موزان زان لکی پر رنگ رنگ طریقوں منس کے میں اختلافات انتشار او تفریقے پیدا کی کہ دا مسلمان سمر دا یوبل نجودا شی نو دا دب دینی محبت کم شی نو روب بے کم شی پکار دار چې خپل مینه او محبتونه د اسلام په وجه باندې قائم دائم وساتو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين